وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منگا پرون د نبی صلی الله علیه وسلم د کم قوم سره چې تعلق ته عرب د غیدرې قسمونه ویلو او په دې کې دا ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق په عربو کې په غیدرې قسمونو کې د عربي مستعربه سره ده او بیا خصوصا د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه نږدې قبیله ده چې هغه قریش دي هغه په دې مکه کې په دې خوشا کې آبادو نو نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب او داغه خاندان په دې باندې به خبرو وکړو. د نبی صلی الله علیه وسلم نسب په دریو جزو کې د سیرت امامانو او دارنګ د سیرت ماهرینو ذکر کړی دی چې یو د نبی صلی الله علیه وسلم نه د عدنان پوری عدنان ابن عدد د دې پوری د نبی صلی الله علیه وسلم نسب دی دا یوش نیکونه جوړیږي. دویم بیا د عدنان نه د اسماعیل علیه السلام پوری چې د مینس کې تقریبا 200 نیکونه جوړیږي او بیا دریم جزء او دریمه حصہ چې دا غد ابراهیم علیه السلام نه تر د آدم علیه السلام پورې او هغه 19 نیکونه په منځ کې جوړیږي. نو دا ټول چې دینو د نبی صلی الله علیه وسلم نه د آدم علیه السلام پورې 2 پیړۍ دي یا 2 نیکونه دي چې په هغې باندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب آدم علیه السلام ته رسي. ته په دې درې طبقو کې ځکه دی چې یو حدیث کې دا راغلی دی پرونه مونږ ویلو چې د عدنان پورې د نبی صلی الله علیه وسلم نسب معلوم دی او په هغه حدیث کې دی چې بره پکې اکثر نسبت کوونکو نسبونو بیانونکو د ځانه کمې زیاتې کړی دی دروغې پکې ویلي دي. خو بیا د ډیرو اهل علم تحقیق دا دی د ابن سعد رحمه الله د مسعودي دارنګ ابن جریر طبری چې دغه حدیث په خپل ضعیف دی او د نبی صلی الله علیه وسلم نسب په صحیح سندونو باندې او دارنګ په صحیح تاریخي ذرائع باندې د آدم علیه السلام پورې محفوظ دی او موجود دی. نو موږ په هغې کې شروع کوو او هغه په دې ډول باندې وایو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی د عبدالله زوی د عبد المطلب زوی د هاشم زوی د عبد مناف زوی د قوسی هغه زوی د کلاب زوی د مرہ زوی د کعب هغه زوی د لوی هغه زوی د غالب هغه زوی د فهر او دا فهر هغه شخصیت ته چې د لقب قریش نو د دې وجه د قریشو د کومه قبیله چې دا د فهر اولاد دی او فهر په قریش مشهور ځکه ورته قریش وایي. فهر زوی د مالک دی مالک زوی د نظر او نظر زوی د کنانه دی کنانه زوی د خزیمه زوی د مدرکه زوی د الیاس زوی د موثر او موثر زوی د نزار دی نزار زوی د معد دی معد زوی د عدنان دی. دا یوش نیکونه شو د دې ځای پورې د نبی صلی الله علیه وسلم نسب د بالکل صحیح دی ټیک دی. بیا اخوا عدنان زوی د عدد دی هغه زوی د همیسع دی هغه زوی د سلامان زوی د عوس هغه زوی د بوز هغه زوی د قموال هغه زوی د ابی هغه زوی د عوام هغه زوی د ناشد هغه زوی د حزا هغه زوی د بلداس هغه زوی د یدلاف هغه زوی د طابخ هغه زوی د جاحم زوی د ناحش هغه زوی د ماخی هغه زوی د عیز هغه زوی د عبقر هغه زوی د عبید هغه زوی د دعا او دعا زوی د حمدان زوی د سنبر هغه زوی د یثربی هغه زوی د یحزن
غزوه د یلحن، غزوه د ارعوا، غزوه د عیز، غزوه د دیشان، دیشان زوی د عیسر، عیسر زوی د افناد، افناد زوی د ایهام، ایهام زوی د مقصر، مقصر زوی د ناحس، غزوه د زارح، غزوه د سمی، غزوه د مزی، غزوه د عوزه، او غزوه د عرام، غزوه د قیدار، غزوه د اسماعیل علیه الصلاة والسلام، او اسماعیل زوی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام. دا دویمه سلسله ده چې د عدنان نه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام پورې ده. د ابراهیم علیه السلام نه په بره ابراهیم علیه السلام دغه د پلار نوم آزر یا طارح، او آزر زوی د ناحور، ناحور زوی د ساروع، ساروع زوی د راعو، او راعو زوی د فالخ، فالخ زوی د شالخ، هغه زوی د ارپخشد، هغه زوی د سام، او سام زوی د نوح علیه الصلاة والسلام، نوح علیه السلام زوی د لامکو، لامک زوی د متوشلخ، هغه زوی د اخنوخ، او اخنوخ دا وی چې دا ادریس علیه السلام دی، او هغه زوی د یرید، هغه زوی د مهلائیل، هغه زوی د قینان، قینان زوی د انوش، انوش زوی د شیس، او شیس زوی د آدم علیه الصلاة والسلام. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ځای پورې نسب دی. د 82 نیکونه په منځ کې راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قریشي خاندان کې یو اهم شخصیت مخې له راغی چې نبی صلی الله علیه وسلم زوی د عبدالله، عبدالله زوی د عبدالمطلب، او عبدالمطلب زوی د هاشم. بره دا نور تفصیل پریدو، خو هاشم لبرا شو. هاشم چې دی نو دا د خپل عمر نوم دی، خو دی په ډیر کم عمر کې دی، تقریبا د ځوانۍ په دور کې دی چې د قریشو د حرم شریف او د خود مخکې نه د الله کور او آباد او خلک بوله راتله، عمرې له حج له هر څنګه چې وه طریقه، خو بهرحال راتله به. نو د دوی په خپل منځ کې په ځینو امورو اختلاف راغی. قریشو ټول خو په خپل منځ کې اختلاف او چا وې زه به دا ذمه داري کوم، چا وې زه به کومه، دا خو ډېر لوی سعادت و. نو خو هاشم هغه شخصیت دی چې هغه اجیانو له د اوبو ورکولو او هغوی لري چې دی نو د چای روټۍ ورکولو ذمه داري او د هغوی د میلمستیا ذمه داري، دا د هاشم په حصه کې راله، دا د هغه په قسمت کې راله. نو دا منصبونه دوی په خپل منځ کې تقسیم کړو. نو هر کله چې دی د میلمنو او خاص کر د هغوی د اوبو د چای روټۍ ذمه دار شو، نو ویدل الله تعالی ډېر لوی دغه ورکړی و، مالداري هم ورکړی وه، شرافت هم ورکړی و. نو وایي ده به داسې کار کو چې کله به حاجیان راله نو ده به روټۍ ماته کړه، شوروا به یې پرې واړوله او هغه به یې حاجیانو ته وړاندې کړه. نو دې وجې نه د خپل عمر نوم دی، خو هاشم د لقب وګرځېدو. هاشم معنی هغه شخصیت چې هغه روټۍ ماتوي، حشم ماتولو ته وایي په عربۍ کې. نو دا د لقب وګرځېدو د دې میلمستیا په وجه باندې، او دارنګې د الله تعالی د دې کور د میلمنو د خدمت په وجه باندې. او وی بیا وی دا هغه شخصیت دی چې د قریش بالکل منظم کړو او د هغوی د پاره بیرونی سفارتکارۍ انتظام وکړو. د قریش او د مکه چې وه دی یو سټیټ او یو ریاست جوړ کو، او باقاعدې چې دی نو د قریشو د پاره باقاعده د دو وجاهتو د به خلکو خبره اورېده، دی په ډیلینګ باندې دی د خلکو څخه په خبرو اترو باندې ډېر ښه پوهېده، الله وله ډېر صلاحیت ورکړی و. نو ته یو طرف ته د شام والو څخه خبره وکړه، بل طرف ته د یمن والو څخه خبره وکړه. نو دا قریش په د حرم په وجه باندې بغیر د څه روک ټوک نه، د ویزې نه، د پاسپورټ نه، د هر قسم پابندو نه آزاد په ووړي باندې به شام ته تله او په جمي باندې به یمن ته تله. دا 2 سفرونه چې دي قرآن هم دې ته اشاره کړې ده چې لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. دا 2 سفرونه چې دا د قریشو د دې سره ډیره زیاته مینه ده چې دیو یو سفر شام ته کوي په ووړي باندې او بل یمن ته کوي په جمي. نو دا 2 سفرونه د دې اصل باعث هاشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه ډر نیکه ورته ویل کیږي. بیا د په قصه کې دا راغلی دی چې د شام ته ووتو او د تجارت په غرض باندې. بیا چې کله مدینې ته راغی نو په مدینه کې واده وکړو، او سلمہ بنت عمر د بنو نجار یو زنانه وه، د عمر یو کسو دغه لور وه. نو د خپل عمر نوم دی او د ښځې چې دا د هغې د پلارم عمر نوم دی. نو د هغه دغه لور یې واخېسته، سلما نوم یې. او بنو نجار چې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو، دم ډېر دلچسپ قصه ده.
نو ابو ایوب انصاری رضی الله په کور کې دیره شو. په دې کې نورم ګڼ وجوهات خو یوه وجه دا ده چې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ګاڼه، ځکه چې نیای د دغه ځای وه، د دې کورنۍ وه. نو د زنانه خلک په عرب معاشره کې هم په دنیا کې هم د قامونو په منځ کې خلک د زنانه د هغې د رشتې ډېر لوی خیال ساتي. نو د دې وجې نه هاشم دغلته دا واده وکړو، او چې کله واده وکړو بیا هلته څو ورځې دیره په مدینه کې، بیا شام ته په تجارتي غرض باندې ووتو. کله چې د شام ته لاړو، دلته د زنانه چې وه د حامله وه، د دې په خېټه باندې بچی و د ده نه، نو هغې ایسته بچی وزېږاو. او هاشم چې و نو هغه د شام نه واپس رانغی، هغه هلته په فلسطین کې غزه نومې ځای اوس هم د فلسطین اهم ښار دی، او یهودو چې په کم فلسطین باندې قبضه کړې ده، غزه د هغې اهم ښار دی. نو په هغه غزه کې چې دی د فلسطین په ځمکه باندې دی وفات شو. دلته د ده د زنانه چې ده د کور والا، نو هغې ماشوم وزېږاو، او د هغې ماشوم نوم چې دی نو هغوی کېښودو شیبه، ځکه د هغه پر سر کې چې دی نو داسې سپینوالی و، سپین داغ و، هر څه چې د وخت مطابق نو د دې سپین داغ د وجې نه هغه له شیبه نوم کېښود. شیب په عربۍ ژبه کې سپین د سر د ویښتو سپینوالي ته وایي، دا نوم یې ورله کېښودو. او دا په دغې کورنۍ کې په مکه په دې مدینه کې چې هغه وخت کې ورته یثرب ویله، دا د خپل مور سره او د خپلو ماماګانو سره دغلته لویېده. دی بیا غټ شو، او د هاشم چې دی نو 4 زامنو نورو، اسد نوم یو چې دی نو ابو سیفه، یو نزله، او یو پکې دا شیبه شو. بیا داسې کار وشو چې د هاشم بل ورور مطلب ابن عبد مناف نوم و. وی د هاشم نه وروسته دم په خلکو کې مطاع او شریف او مشر او خبره به خلکو منله. هاشم خو وفات شو، نو وی قریشو هغه خپله مشري چې دی نو هغه یې راوړه، ده ته یې حواله کړه مطلب صاحب ته. وی د چې کله مثال په طور داسې تقریبا د شیبه چې و دا د 9 کالو یا داسې د 8 کالو شو، نو مطلب د ترې ته خبر شو دا د هاشم رور دی او د دې شیبه تره دی. نو دې ته خبر شو چې یاره زما خو دغسې وراره دی او هغه په مدینه کې دی، زما د مړ رور زوی دی او دومره غټ شوی دی. ایسته پسې لاړو. چې کله لاړو نو هلته یې ووایي چې ماماګانو ته یې ووایي چې یاره دا به زما څه لیږئ. هغه ووایي چې دا ته نه شي بوتلی، دا خو چې دی نو دغه دی د امانت دی زموږ سره، د خو پلار تللی دی واپس نه راغلی، مړ به دا ته نه شي بوتلی. و هغه ورته ووایي چې ګوره دا زما وراره دی، او هلته د ده د پلار جایداد دی، باقاعده کور دی، اورې دی، هر څه دي. او غټه خبره داره چې موږ د الله تعالی د کور خدمتګار یو، نو زه هغه د الله تعالی پناه لبیم، زه څخه دغه کوم نه، ضایع کوم یې نه. وایي چې کله ورته د الله د حرم نوم یاد کنه، وایي هغوی اجازت ورکړو چې زه بوځې، صحیح ده ستا وراره دی، بوځې د ځان څه. وایي ده په اوښ باندې ده د ځان څه کېنولی دی شاته، د دې ترې مطلب نوم دی، د دې ورارې شیبه نوم دی. نو وی خلکو دا خیال کړو ځکه چې په مکه کې خدای چا نه پیژانده چې ګینې د هاشم یو زوی دی، هغه په مدینه کې ګینې دی او پیدا شوی دی او دومره لوی شوی دی، چاته خو دا پته نه وه. نو مطلب څه چې د خپل وراره ولده، نو خلکو چغې کړې وې عبدالمطلب. د نبی صلی الله علیه وسلم د دې نیکه نوم عبدالمطلب نه و، د ده شیبه نوم و. خو دا ورته د مکې د خلکو چې د خپل تره سره ولیده چې د هغه سره په اوښ باندې شاته سور دی او را روان دی، د مکې نه یې راوړو، رایوستو. وروسته خلکو ته پته ولګېده چې ښه دا خو د هاشم هلته زوی شوی دی، د هغه دی. نو خلکو دلته چغې کړې عبدالمطلب، وي دا خو د مطلب غلام دی، ځان له چېرته غلام پیدا کړی دی او رایوستو. نو هغه نوم په ده پسې داسې ونښتو چې د نبي صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب یادېږي او په دې نوم باندې مشهور دی. او دا هغه بختور شخصیت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په مخ کې پیدا شوی دی او بیا دی تربیت کړی دی د ډېره وخته پورې. نو هغه ورته ووایي چې خوار شوو، دا خو زما د رور هاشم بچی دی، دا زما وراره دی او دا زما غلام نه دی. بهرحال د هغه په مشرۍ کې او د هغه په تربیت کې عبدالمطلب صاحب لوی شو، او بیا د هغه نه وروسته هغه ریاست او هغه مشري هغه هر څه الله تعالی عبدالمطلب صاحب ته راوسته. او عبدالمطلب صاحب چې دی نو بیا هغه شخصیت دی چې د زمزم هغه کوی چې دی نو هغې بیرته ښکاره کړو، د هغې هغه توصیې وکړه. او د هغې سره سره هم د ده په زمانه کې ابرهه نومې یو کس و،
چې دا د حبشې د بادشاه او باجګزار په یمن کې د یمن د علاقې مشر او د وکاته چیرې عرب د کعبه شریفې نه طواف کوي او ملمانه ول راځي او دومره غټه خبره تر ده نو د الته یو کور جوړ کو د په خپل عیسائی او د حبشو د بادشاه چې درو دغه یو قسم لدغه د ماتحتو نو د الته یو دغه ګرجه جوړ کړو بیا خلکو ته وی چې راځي او د دین طواف کوي لکه څنګه چې عرب د بیت الله نه طواف کوي نو دا عربو چرته برداشت کړی شو چې دا خدای الله په کور پورې ملنډه ده نو د عربو نه څه کسان لاړ او الته پاغي کې چې دینو یو قسم لا هغه کور وران کو یای پاغي کو د سماته او کار څه چې کړیو نو ابراهه چې دغه نه خبر شو نو بس غوسه را واغستو او هغه د ځان سره چې دینو شپېته زره عسكر او فوجان سره کړه او پاغي کې چې دینو د کعبه د نړولو د پاره او پدې کې نه یا دیارلس پکې اتیانو اتی په هغه زمانه کې د سیول ک ټانک چراولې پسې یا بکتربن گاړه او د روانو او انتر دی چې د راغه او دغه تر ورسېدو د طائف ته او دغه نمخه طبيعه بنو ثقيف چې دغه تر ورسېدو دا غزه څخه خلکو ورسره جاسوسي محسوسي هم وکړه هغه سره په لار کې مړ شو عربو به تر د روس تاریخ پورې دغه د قبر په غاڼو وشته چې تا د الله د کور د پر جاسوسي کړل خدای خغر کا چې ته یله بلا دشمن چې د راوسته وخت د لارې خو دی په دې دوران کې د ابراها چې کما فوجونه هغه د قریشو س او خان مخان چې دنو هغه د ځان سره غصب کړي وو هغه پټ کړي وو غلای کړه وې په زورې بوتلو نو عبدالمطلب سیب د مکې د خلکو مشر دی او دیو د مکې نه د کډې مړې وستي چې وس دلته راشي دا لخرې دی خو موږ مقابله نشو کولای خو په خپل عبدالمطلب سره راغی د الله تعالی د حرم او د کعبه د غلاف ونیو او په دغه وخت کې دا وی چې یا الله ستا یو ګناګار باندې چې دنو راغلی ردلته او هغه ته سوال کوي چې نن د خپل حرم او د خپل کور حفاظت وکا مونږ د دې حفاظت نشو کولای مونږ د هغه ظالم بادشاه مقابله نشو کولای یا الله ته د خپل کور حرم حفاظت وکا بیا خبر شو چې را زموږ خاني بولی مخلک د مشرونو ال تلاړو دل وی الله ډیر خایس ور کړی او ډیر زیات رعب ور کړی کله چې د ابراهیم خواته ورغې نو ال کسان وی سوک وزر قریش مشر مغه خوشاله شو چې را راغله د مذاکرات بکې سه هتیار به غورځي سچ دینو سلامي بکې غولې بکې مثال په تور باندې نو چې د کله راغې نو ابراهیم وتا وی چې ته په څه غرض راغلی نو ورته وی چې زما او خان چې دینو هغه تاسو د فوجانو نیولې او هغه مونږ تراکا هغه ورته وی چې دا ډیره وړه خبره ده ما خو وی چې نه ته چرته د کور په باره کې راغلی او مونږ خدای خبر خو نه مونږ خو ورانه په دین یې راغلیو نو عبدالمطلب سے ورته وی چې زه د خوانو مالک ما زکه د خپل خوانو په طلب کې راغلی ما او د کور مالک شته چې ته ورشنو پته به ته وخی دای په الله باندې کلک یقینو چې الله تعالی د خپل کور حفاظت کوي او په دې دوران کې بس هغه له خان ورکړ چې لکه پرې دی وتا وې دی وې را روان شو د میناو د مزدلفه په منځ کې یو ځای دی وادي محصر ورته وي الته د خان چې دنو د پځې باندې کېناست پاسېدنو دیو بوی پاسول کعبه طرف ته خانه کعبه طرف ته روانول نو یو چې به خانه کعبه ته مخ په ځای بکیناست نه بتلو چې کله به دی بل طرف ته تلنو به منډي والی هغه وی چې لکه دا څنګه قصه ده بهرحال دیولا په دې کرلو ریبلو کړي چې ورزو د الله کور روانو او په دې کې څو لخر را لبره په اسمان کې چې هغه مارغانو او د هغوی په خوله کې او په پنجو کې چې دینو کاڼیو او هغه کاڼي پرې راوورول لکه څنګه میزایل او په ډرون چې په حمله وکړي هغه لخر او هغه ارسه ول تیتر بیتر کړه سپ کې چې دینو الته مردار شو سچ دینو هغه زخمی شو او سچ دینو هغه په لارو ولو کې تسنس شو وتخته د شکست خوردا نن تاریخ پورې پته نه کې چې هغه په کم طرف تللی څنګه شو او د دې واقع نورستا دا واقعیا چې دنو د محرم میاشوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه تقریبا 50 ورځې یا 55 ورځې مخکې او دا تقریبا د عیسوي کلندر مطابق دا 571 کال جوړیږي او دا د فروری یا د مارچ د دې دا سر جوړیږي یا د فروری اخر سر دی چې دا واقعیا د فیل شو دا جمع وسخ او یا د مارچ اول سر دی
په دې دوران کې چې دا واقعه وشوه ټیک 50 ورځې بعد د مکې په ښار کې یو داسې شهزاده پیدا کیږي چې د هغې د تعلیماتو د وجې نه، د هغې د هدایت د وجې نه، د هغې د پیغام د وجې نه الله تعالی د ټوله دنیا روښانه کوي. نو انشاءالله بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش تذکره ده هغه به بیا کوو. الله عز وجل دې موږ له د نبي صلی الله علیه وسلم په سیرت او په ژوند باندې او په اخلاقو باندې د پوره چلېدو توفیق راکړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. دا سیرت چې څه کل موږ شروع کړی دی نو دا موږ په دې نیټ باندې چلو په بهر ملک کې ډېر ملګري زمونږ د کلي د نور کسانې ګوري نو الله تعالی دې هغوی له د پوره اورېدو توفیق ورکړي. الله دې په دې مجلس کې د دې مجلس چې کوم برکات دي الله دې هغوی ته هم ورسوي. د هغوی چې کوم مشکلات دي الله تعالی دې حل کړي. څومره مسلمانان چې دا اوري الله تعالی دې ټولو ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي محبت او د هغې په نتیجه کې د قیامت په ورځ باندې شفاعت موږ ټولو ته نصیب کړي. وصلی الله النبي الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.